أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما ټولو قدرمنو مسلمانانو ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ډاکټر صفت الله خان مروت اسوسییټ پروفیسر یونیورسيټي اف مالکند تاسو ته مخاطب یم. اوس دا زه خپل اوس مالکند یونیورسيټي کې او دا نیوز را روان دي روډونه ځای په ځای پلونه سیلاب یوړل او چېرته په خطره کې دي بعضې نو هلته ټرافیک بند ده جیم ده. نو دا بحیثیت یو مسلمان دا زما ذمہ داري جوړیږي چې تاسو ته دا خبر ورسوم چې چونکې دا د الله پاک یو عذاب دی او الله پاک عذابونه چې راځي دا یو شانتي مسلمانانو ته وارنینګ خبردارنه وي چې تاسو خپل ځان ټیک کو، ځان کې تبدیلی راولو، پازیټیو تبدیلی راولو، مثبت تبدیلی راولو. نو دا د توبې وخت د الله پاک ته څومره د استغفار ذکر کو استغفار ذکر کو د الله پاک نه توبه وباسو چې الله ما توبه ده او ماضي کې معصور ګناهونه صغیره کبیره نه شوي دي پیغه ما توبه ده او آینده به یا لزتا د قرآن او د نبی صلی الله علیه وسلم کوم لار مو ته ښودلې ده، یعنې قرآن او سنت مطابق به ژوند تېروم او هغه جو عمل به ژوند به ما په چهرې باندې به ښکارېږي او ما په عمل کې به ښکارېږي. نو دا ته سچې توبه وایي. دې مثال که موږ وګورو د قرآن کې د سوره یونس کې د حضرت یونس علیه السلام والا ذکر د واقعي قوم ذکر ده. نو هغه باندې د عذاب راتللو فیصله شوې وه. نو دا قوم باندې هغه عذاب راتللو کومه فیصله شوې وه هغه الله پاک واپس په دې کړه چې مفهوم یې دا شان ده چې هغه قوم ولو الله پاک نه سچې توبه وکړه، رښتینې توبه یې وباسله او عمل نه هغه توبه ثابته کړه. عمل نه څنګه ثابته کړه؟ دا راځي وایي چې هغه یو کس که بل کس واله چې حق خوړلی او نو بل ته معافي وکړه بلکې عمل نه ثابت کړه ورته واپس یې کړه. یعنې یو کس که بل والې خښتې یا چوکاټ یا بل څه وړي وه په خپل بیسمنټ کې وی لګولي وه، خپل تیخانې کې لګولي وه، نو لاړه هغه خښتې هغه تیخانې کې هغه ځګۍ را مات کړه او خښتې یا میټیریل یې راوړل هغه کس ته یې حواله کړه چې د تاسې زما په زور یا په جبر یا په غلا باندې اخیسته او دا څیز واپس واله او زه معافي غواړم ماته بخښنه وکړه. نو چې دغه شان سچې توبه وباسله او عمل نه ثابته کړه نو الله پاک هغه عذاب خطره ټل کړه. نو نن که موږ مسلمانان سچې توبه الله پاک ته وباسو او دا وباسو چې آینده بعد دې نه بعده به زه زندګي د قرآن و سنت مطابق تېروم او دا به ما په چهرې باندې ښکارېږي، یعنې ما چهره به رسول پاک صلی الله علیه وسلم سنت مبارک باندې مزیني او عمل به مې د قرآن و سنت مطابق او د صحابه رضی الله عنهم اجمعین چې کوم عمل کړی د هغه شان قرآن و سنت باندې کوم عمل یې کړی د هغه شان به ما عمل وي. نو الله پاک به انشاءالله دا عذاب لرې کړي او موږ به حفاظت وکړي، ټول پاکستان الله دې ټول پاکستان حفاظت وکړي، ټول مسلمان حفاظت وکړي. آمین آمین. السلام علیکم ورحمت الله.